بسم الله الرحمن الرحيم. وها هنا بحث وهو أن الماء في قولهم امتلأ الإناء ماء من حيث المعنى فاعل لفعل المذكور من غير حاجة إلى جعله متعديا، لأن المتكلم لما قصد إسناد الامتلاء إلى بعض متعلقات الإناء ولو على سبيل التجوز وقدره ذلك، وقال إبهام فيه لا جرم ميزه بقوله ماء. خيجي دا پنځم بحث شروع دی او دی کی د تمیز د دویم قسم کوم یو کله چې تمیز رفع د ابهام کی د نسبت نه رضات مقدره نه داغي بیان شروع دی پنځم بحثو او به کله جمله کې ابهام می داغي مثال راوړیو، کله شبي جمله کې داغي مثال راوړیو، او کله اضافت کې ابهام وی او تمیز دغه ابهام ختم کړي داغي مثال راوړیو. به موږ ویلو قواعد را ذکر کړي، نو بده کې اوله قاعده داوا کله چې تمیز دا تسرین و بده خبره چې دا د منتصبان هو د پاره دی یو، او تمیز اسم و صفتی صیغه نه و دوا، او دا جایز و چې دا دی منتصبان هو د پاره جوړ شي درې، نه حکم دا دی منتصبان هو د پاره بم جوړیږي متعلق د پاره بم جوړیږي. قصه شوی وکنه او کچری منتصبان هو د پاره نه جوړیدل به صرف د متعلق د پاره وی، دا مثلا هم شوی و. دمه قاعده کله چې تمیز صفت وی نو به رفع د ابهام بد موصوف نه غي، یعنی دا صفت بد به ووري. کله چې تمیز صفت وی دا دمه قاعده ده، نو په دغه صورت کې وا دا د منتصبان هو د پاره وی، یعنی هغه موصوف وی. دسی وکنه متعلق د برابر نوی خدای غر کا، او ور سره مسلم دا کړي وا چې دې کې بد حال احتمال هم وی، حال هم جوړېدل شي. اگر که تمیز جوړېدلې اولادي منځ کې جمعه تیر شوی دماغ کار نه کوي، پوه شوي کنه بده معنی. دا دوه قاعده وي. درېمه قاعده کې فلحال موږ شروعي. درېمه قاعده دا چې تمیز به بخفل عامل باندې نه مقدم کیږي، نو کچری عامل اسم و اسم تام به هو اتفاقی خبره ده، او کامل فعل او فعل صریح او غیر صریح، نو اصح دا اصح مذهب دار چې به هم تمیز په خپل عامل باندې نشي مقدم کېدل، او وجه ول بیان کړي و. توجه ذکر تمیز کله یې فاعل وی او کله فاعل وی خو کشریتی لازمی کی، او کله فاعل وی خو کشری دا فعل متعدی کی. نو درې وړو صورتونو کې تمیز فاعل جوړیږي مانن، او فاعل شي دا فعل عامل باندې نه مقدم کیږي، لہذا دا هم نه مقدم کیږي. پوه نه شولې به دا مسله شروع د اصح مذهب ویلې معلومیږي، بل مذهب هم پکې دی. نغه د مازینی او د مبرد دی بخیره کې وایو ان شاء الله. البته یو مسله پاتې ده بر وګورئ. یو مثال منګو ویلو کمره سبق امتلأ الاناء ماء، منګ دا ویلو چې دلته دا ماء تمیز دا مانن فاعل له خدا اعلی چې ته متعدی وګرځي دغه مثالو. امتلأ الاناء لازمی دی او ماء تمیز دی، خو که چرته متعدی وګرځي دا ما ان چې کنه تمیز به دا فاعل جوړیږي. داسې قسم کړي و. نو علامه وی چې نه دغه د ضرورت نشته چې ته متعدی وګرځي را به فاعل جوړیږي. هم دغه شان څنګه چې یعنی لازمی په دې صورت کې هم ما ان فاعل جوړیږي کنه،
البته دومره د فاعل عام دی که حقیقي فاعل وي او که مجازي فاعل وي یعنی سبب د فاعل وي ما خپل پوه نه شولې دیو څه ویلو فاعل د تمیز چې کله یعنی فاعل وي او کله فاعل وي اله چې لازمي کی وفجرنا څنګه فجرنا الارض عيونا او کله فاعل وی ال چی متعدی کی غیر بارے مثال راوړو امتلأ الاناء ماء داسې وکنه نو علامه وی هیڅ ضرورت نشته دی خبره ته چې امتلأ الاناء ماء کی شکل تا متعدی کړلو نو ماء به فاعل جوړیږي ضرورت نشته هم په دغه صورت کې یعنی لازمی کې هم فاعل جوړیږي کنه څنګه جوړیږي نو اور پسې می دا خبر وکړه فاعل عام دی که حقيقي وي او که مجازي وي تاسو وګورئ اوس امتلأ الاناء د فاعل له حقیقت کې خود لوخي د ډکولو سبب څوک دی تاسو وایي او بدی کنه دی نو اصل کې ډکون کې څوک دی هغه وبدي ځکه هغه سبب دی او قانون دا دی نسبت کړه سبب تم کیږي لکه انبت الربيع البقله راوخي جول ربيع پسرلی البقله شنکی راوخي جول نو پسرلی راخي جاي ک الله راخي جاي خو الله جل شان ہوئی سبب څوک جوړي پسرلی نه نسبت چاته وشو سبب ته تکیږي دلتم کچري منګه نسبت سبب ته کو ماتا نو سيكيږي امتلأ الماء اناء وبوړه کو لوخه ډکو ډک شو خوشاړه کو وبو نو څنګه چې انبت الربيع کی ربيع فاعل له په دې اعتبار سره چې سبب دی وګوره فاعل جوړ شوی دی کنه دی دغه شان امتلأ الاناء ما امتلأ الاناء ما ان چې دام سبب دی نو دام فاعل جوړولې شو هیڅ ضرورت نشته دی خبره ته چې خامخای څکو متعدی دی کو بدن لګي ورسېدلې کنه به اور یا بیره ما ګوره مسله دا څه شوی وا چې امتلأ الاناء ما ان دغه مثال له چې بده کې تمیز فاعل جوړیږي خو ال چې کله امتلأ باب دا لازمی چې دا ته متعدی کی نو علامه وی هیڅ ضرورت نشته دی خبره ته چې ما ان د فاعل جوړېدو د بار منګه لازمی څکو متعدی کو هم په دې صورت کې چې لازمی دی هم فاعل لیکنه الګ فاعل خو اناء دی وینا هغه حقيقي دی او د مجازي دی او فاعل مجازي حقيقي دواړه راتلی شي هغه څنګه حقيقي دی لوخه ډک شو سیدا دای څنګه مجازي دی ځکه دای سبب دی او ذکر د نسبت سبب تکول دم کیږي دا مجازي لکه انبت الربيع کی چې حقيقي فاعل الله دی او نسبت چاته شوی ربيع سبب ته نو څنګه چې ال فاعل تو ټیکو دغه شان الماء تکولم نسبت سری ما ته دام صحیح دی به یو مغزو او تو ګوري وها هنا بحث دلته بحث دی او غدا چن الماء چې في قولهم بده قول عربو کی امتلأ الاناء ماء من حيث المعنى دا فاعل له already لفعل المذكور دبارا من غير حاجت نشتري الى جعله متعدية چې دا ته متعدي وګرځي هیڅ حاجت نشتا ولي لأن المتكلم ذکر متکلم چې لما قصد متکلم چې کله قصد وکړو کنه چې د امتلاء نسبت وکي توجه جی د انا بعض متعلقات ته د لوخي متعلق څوک دی او بدی کنه هو لوخي سره تعلق دی لوخي کې چول شاول ضرب دی د مضروب تعلق د چا سره ضرب سره د وو تعلق د چا سره شو لوخي سره نو کله چې متکلم اراده وکړه چې زه د لوخي متعلق ته نسبت وکما متعلق وایي ښا لوخي متعلق کوي دواړه سټ کیږي چې د لوخي متعلق ته نسبت وکما نو غوول ام څنګه دی امتلأ الاناء نو ابهام بګراله د امتلاء نسبت چې انا ته وشو لکه د څنډک شو هغه قسم دا کړو چې متعلق ته ول نسبت وکي وای جی انا شره ما ان ور سره راوړلو نو رفر ابهام وکړه امتلاء کم نسبت شوی انا تغی کې ابهام د ابهام چا لري کو ما ان او دا صورت کله پیش راځي چې کله متکلم اراده وکړه چې ز نسبت چاته وکما د انا متعلق ته وکما
اگر که لفظ کې فاعل نکو معنی کې هوار حال څه دی فاعل جوړیږي وګورئ هر کله چې متکلم قص کو اسناد د امتلاء الى بعض متعلقات الاناثه ولو على سبيل التجاوز اگر کدا اسناد مجازي دی وقدروا مقرر کړلو نو وقال ابهام وقدروا معنا امتلاء الاناء ویلا نه ابهام بکرار فيه بدی کې دغه کنه لا جرم ممیزون اوس خو ضروري و چې تمیزی وکي ابهام ختم کی بقوله ما انصر نو فهو في معنى امتلاء ما اون الاناء دا څه شو لکه ابو لو خړه کو نو ابو فاعل له او دا څه مجازن دیکھا فالما چې دا فاعل لمانن نو اصل کې متکلم دې ته نسبت کولو خو طرز ولا بدل کو تمیز په شکل یو ته نسبت کو بدل لګي بوې شوي کنه به هغه عبارت یې څنګه لم لأن المتکلم لما قصد دې عبارت کې مقصد داو چې مانوي تور باندې متکلم قصد وکړلو چې د الاناک متعلق دی هغه کې یو متعلق ته نسبت کوم چې مثلا وبوتا نسبت خو یو کو فاعل خو جوړ نکو مانوي توري وکړو کنه هغه دا چې انات نسبت کو ابهام وبکی دای بس راولو ابهام ختم کو د شو لکه چم دې ته ابهام شو مرسي بي ولو على سبيل التجاوز كم به وذلك بعينه دا بعينه د سيده لکه مثل قولك ربح زيد تجاره دا ملانو ویله ګټه وکړه زید سبب د ګټې څوک تجارتو اوس وګورئ دلته مقصود د متکلم صرف د ګټې نسبت زید ته کول نه دی بلکې مقصود د متکلم دار تاسو ځان پوهه کوي بده چې د ګټې نسبت د زید یو متعلق ته کې زید ګټه بڅ کې وکړه تجارت کې ګټه کړي کنه نو د زید یو متعلق دی هغه ته نسبت کول غواړي خو لفظ زید فاعل کو معنا نه غده ربح تجارته معنی دا ګټه دغه تجارت وکړه ځکه سبب د ګټې څوک تجارت دی نو تجارت څنګه سبب دی د ګټې د بارا او فاعل مانوي دی مجازي د قشان موږ مثال کې دی ربح زيد تجارتا فإن التجارة دا تمیز دی يرفع الابهام ابهام لريكو ان شيء دا غشینه چې کوم منصوب دی زید تا ربح کې کوم نسبت زید ته شوی الکه ربح شيء منصوب الى زيد ګټه وکړل یو شی چې هغه زید ته منصوب دی کوم شی دی جی تجارت دی دراولو تجارتا تمیز جوړ کو تجارت فالفاعل في قصدك هو التجارة اصل کې قصد تجارت دی تجارت ګټه کړی دا لا زید اگر که و ان کان اسناد الربح الیه اگر که بلفظ کی کومنګ وګورو اسناد الربح الیه زید حقیقت کې دا او الیها او تجارت ته مجازن دی ولی زکه د ګټي سبب تجارت دی څوک دی او د یوشي نسبت دغه سبب ته کول د مجازن وی او به هدا يندفع تاسو لګبر وګورئ کله چې منګه تعمیم وکړل که شروع کومه دا خبره کړې و چې به دې ته ضرورت نشته لري چې خامخای ته جوړ کې متعدی جوړ کې ولې نشته وې ځکه فاعل عام دی حقیقتا امراد للی شي مجازنم نو دې صورت کې متعدی کولو ته ضرورت نشته لري الریډي مجازن فاعل جوړیږي اصل کې خبره دې کې وکا فاعل چې کلام شو متعدی امراد لې شو مجازي امراد لې شو نو صحیح ده حقیقی فاعل د بار به ضروری و چې موږ متعدی کړي وي خو ضروری دی نه مجازیم کافی دی او مجازی فاعل هم داسم ټیکو الګ اوس خبره خره غونډه شو کې بوې شوی به فاعل څو قسم دی حقیقی مجازی مطلب چې سبب وي کنه نو حقیقی فاعل لپاره خو ټیک د ضروری و چې د لازمی فعل څخه متعدی کو خو حقیقی فاعل جوړول ضروری نه و چونکه مجازی فاعل کافی وغه هم د سم کا صحیح کېدلو بغیر د متعدی کېدلو نه بس نه متعدی کو راسي به وسوي چې کله خبره کې تعمیم شو فاعل حقیقیم جوړې دي شي د پکې لګو حقیقیم جوړې دي شي مجازیم جوړې دي شي دواړه صحیح شو کنه نو سوي کوم مشهور اعتراض یو لګو ټیک دی کنه وسه کې خجی تمبل یو اعتراض دی دغه د فمراله اعتراض دی څومره مثالونه چې تیر شو په دې مثالونو کې تاسو مشهوره قاعده ویلې ده چې تمیز یا فاعلی او یا مفعول وي
په دې مثالونو کې خو فاعل نه دی او مفعول هم نه دی، دا به څنګه تمیز دی؟ به اور اعتراض زار تاسو مشهور قاعده بیانوي چې تمیز یا مؤول د فاعل نه یا مؤول د مفعول نه. دې مثالونو کې خو نه فاعل دی او نه مفعول له حقیقتا نه موږ جواب کړو چې حقیقتا خو صرف نه دی مراد کنه فاعل که حقیقتا یو کو مجازن وي، نو په دې صورتونو کې صحیح د حقیقتا بني مجازن دی کنه، بس دا کافی ده. پوه نه شوي؟ وګورئ وبهذا يندفع بده سره د فشو ما هغه شی یوردو چې کوم واردېدلو یعنی اعتراض على قاعدتهم المشهوره باندې وهي قاعده دا و چې ان التمیز شری ان النسبت کله چې نسبت نه د ذات مقدره نه، نو اما فاعل فی المعنى یا بمعنی کې فاعل وي یعنی مؤول فاعل باندې، او یا مفعول وي من ان التمیز فی هذا المثال. اوس بیا من دې کنه لګه ها اوس هغه دا چې دا تمیز اعتراض دا شو چې تمیز په دې مثال کې هم دا شان نور کې مثالونه یعنی ربح زید تجارتن کې نور مثالونه کې لا فاعل ولا مفعول یوم نه ده، نو فلا تطرد تلك القاعده، دا قاعده خو جامعانه شولا نه پويږي به اوس بس کې موږ جواب کړو کنه فاعل حقيقي نه دی کنه مجازي خو جوړيږي سبب دی بس دا پورا ده. خلافا للمازني والمبرد تسلک بروګری موږ مسله ویلی و چې تمیز چې بخفل عامل نه مقدم کیږي، کچری عامل اسم تام و اسمو به خو اتفاقی ده او کامل فعلو نو به هم اصح مذهب دا دی چې تمیز نه مقدم کیږي. دا قسم کړي وکنه درېمه قاعده شروع وکړه څومره وا ما نن دو بیان کړی خو مجموعي تور خو درې وی کنه اخیره کې واپس پیرا شو وښه توجه جی. نو مبرد او مازنی وی چې بای کله چې فاعل فعل عامل چې دا فعل صریحو نبه تمیز په خپل عامل باندې مقدم کېدل شي څوک به نه شو. کله چې عامل زو فعل صریحو نبه به تمیز مقدم کېدل شي، تمیز معمول دی په عامل مقدم کېدل شي. نقلی دلیل بیانې اقلیم عقلی دلیل دار چې بای فعل په عمل کې قوی دی، بلکې دا خلا پرېدا فاعل چې اسم فاعل او اسم مفعول هغه مشابهت هم د فعل سره قوی دی، هغه دواړو کې هم تمیز په عمل مقدم کیږي، یعنی کامل اسم فاعل او اسم مفعول به مقدم کیږي او وجه سره چې دی په عمل کې قوی دی. درسې دویم یو شی راته بشکی التا خی چې ګوره دی مثال کې تمیز چې په فعل عامل باندې مقدم شوی دی، دا نقلی دلیل شو. او ته وګورئ خلافا للمازني والمبرد مازني والمبرد فإنه ما دا دوال چې یجوزان جائز غني تقدیم د تمیز علی الفعل الصریح باندې سرب بدینا والا اسم الفاعل والمفعول دې دوالو باندې وجه سره عقلی دلیل وایي چې دی په عمل کې قوی دی، نګویا دا دواړه قوت دلیل عامل ته ګوري، قوت عامل ته عامل قوی بس مقدم کېږي شي نظرا الى قوة العامل نظر كي بخلاف الصفة المشبهة واسم التبذيل والمصدر وما فيه معنى الفعل يدغشان نرسو کی د فعل معنی بکی ناغو پا عمل کی کمزوری دی غیبان دی تمیز مقدم کیگی نا او دا غدری کی مقدم کیگی ومتمسكهما او د دې دوړ امامانو د دلیل زی چې دی فی هذا التجویزی پدی جائز کیدو کې قول شاعر دی راشدی زنه دلیل نیسی شعر اتهجر سلمى بالفراق حبيبها وما كاد نفسا بالفراق تطيب. دلته څنګه استدلال کوي تاسو وښی معنی دا د ای بریګدی سلمى په فراق کې مبتلا خپل حبیب پریګدی به معنا نه پریدي سوا مين غری نه پریدي ولی اور بسې وورا وما كاد نفسا بالفراق تطيب ذکر سلمان نه د خوشاله نفس په اعتبار سره چې حبیب هم د غشان فراق کې پریدي چې نه د خوشاله نه خو خینه نه بهم پریدي پوه نه شولې به که خو نه درنګو وګورئ اتهجر سلمى بالفراق حبيبها ای بریک دی با سلمى په فراق کې خپل حبیب
وما کاد نفسا مولوی صاحب دی مثال کې وګورئ وما کاد نفسا بالفراق تطیبو دا تطیبو چې دی دا د مؤنث غایب صيغه دا او ضمیر سلمہ ته راجع دی او په دغه نسبت کې بهامو سبکیو سلمہ نه د خوشاله په کوم اعتبار سره یار نفس په اعتبار سره پیږي کنه بي نو سګوري تطیب مؤخر دی او نفسا مقدم دی تمیز په ذات مقدره نسبت کې چې کله ابهام وي باغی مقدم شو کنه شامل فعل وي ګوره مقدم شو کنه برسي بهرحال په دې مثال کې با او ما کاده کې چې کوم ضمیر دی اب ضمیر شان شیشه ته نه راځي او تطیبو کې ضمیر چې دا بسلمات راځي شي کې به ابهام وي او نفسا با داغینا تمیز وي مقدم شو به وګورئ علا تقدیر تانیث الضمیر په دې تقدیر باندې چې مؤنث دی ضمیر په تطیبو کې فی تطیبو فإنه حينئذ ذکر بدغه وخت یکون فی کادا وی بابا کادا کې ضمیر شان بوي دا مې تویلو کنه ولی کادا مذکر دی دا خو سلمات نشر راځي کوله لتذکیری ذکر دا خو مذکر دی ويعود ضمیر تطیبو او راجی بشي ضمیر د تطیبو چاته الى سلماتا ويكون نفسا او بيدغ نفس لدا وفي تمييز عن نسبة دا عن نسبة تطيب اليها نسبة تطيب الى سلماتا دي کی ابهام دي نفسا تلریکو او د سحال کې چې مقدم هم دی علیه پدغه عامل پدغه تطیب باندې ده کنه دی به کو به نه رسیدل لکه نو دوا دلایل شو یو دا چې عمل قوی دی عامل معمول به مقدم کې دی شي او دوی دغه شعر راوړو دې شعر کې یو بل احتمال مشترک توجه جی په دغه صورت کې به د دې استدلال نه جوړیږي هغه دا چې واپس شعر تلال شي دا تطیب نه دی یطیب دی څه دی یطیب او کاده کې ضمیر دی حبیب تراجی دی مخکې خو ضمیر شان کړي مو اوس شاته تراجی دی حبیب تا او دغه کې ابهام دی دغه نسبت کې رکاده نسبت چې کوم حبیب ته شوی وغه کې ابهام دی او دغه نه به تمیز واقع شو څوک نفس نبه خو نفس چې په خپل عامل باندې مقدم نشو مؤخر دی مثال کې وګورئ کاده مقدم دی او نفسا مؤخر دی یو به تطیبونه یطیب جوړ کو دا به حبیب تراجی شي او دیم به نفسا تمیز د چانه کو د کانه د نسبت نه کم چې حبیب ته شوی دی یعنی ضمیر د حبیب ته پیږي په نمانه به دا شي وس آیا بری بغ د سلمہ په فراق کې خپل حبیب وما کاد نفسا او حبیب نه دی د نفس په اعتبار سره په فراق باندې یتیب خوشاله حبیب نه دی خوشاله فراق باندې نه خو لیوانه نه د خپل حبیب خپکی امخ کې څو خپل بنه د خوشاله ترجمه باندې هو رسیدل کنه او ته وګورئ كم له ترسيدلي واما لا تقدير تذكير الضمير او بده تقدیر چې مذکر شي ضمیر د یطیب شي مثلا نو به فضمیر کا دلیل حبیبی تبرجیوی ونفسا تمیز بی ان نسبت کادا دا نسبت نکم چې کادا کې شوی الیه حبیب تا ای وما کاد الحبیب خیلم دې کنه نو کدا شان شي نه به دلیل نشته پکې فلا تمسک به تمسک نشته کنه به رسه تاسو لږ بر وګورئ شاله دا ویلي دي شری هندي وغیرہ چې دا اول صورت چې کنه هم د مازینه مبارک د پر دلیل نه جوړیږي څنګه و یو صورت کې خو تطیب و دې تطیب خو حبیب ته نشه راځي کوله خامخا به سلمہ ته راځي کې به باغی کې بهامي نفسن به تمیز جوړه مقدم شو دا خو دلیل شو وینا کنه تطیبو کې ضمیر حبیب ته راځي دي هلکه خو مذکر دی وینا په اعتبار د مؤنث نفس سره ته راځي دي نفس مؤنث دی کنه دی نفس حبیب کې نفس حبیب مراد دی وغه مؤنث دی نو معنی ته ول راځي نبی هم باغی کې بهام او هغه نفسن لري کو نفسن خو ته مؤخر دی بهرحال کادا نسبت حبیب ته دی بهام په کې چاته لري کو نفسن او تطیبو کې حبیب ته راځي دی په اعتبار د نفس سره علماء جميع وېداسي پزول قصیدی کا تعصب او تکلف کولی چې استتیبونه تخمخه مؤنث صيغه او تی راځي کې مذکر توبه چې نفس په اعتبار سره راځي راته چې دنیا کې څوک نه کوي ګوره یو تا
کم دی دی وما قیل او آغا چې ویل شوي يحتملو احتمال لري ان يحمل البيت چې دا شعر دی حمل شي على تقدیر تانیسه په دې تقدیر چې تطیب وی ايضا على هذا الوجه هم په دې وجه باندې یعنی چې نفسن دی تمیز د کاده نشي او دا نبی براجه کې څنګه به یکون تانیس الضمیر چره کم چراجی دی الحبیب تا به اعتبار النفس دی اذ المعنى زکمانه دادا وما کادت الکه کاده به ولی مذکر دی او هغه د کادت په معنی دی هغه کوم ضمیر کادت کوم نفس تراجه دی کاد اصل کې کادت دی وای وما کادت نفس الحبیب تطیب بودسشی نو علامه جمی وای وما قیل فتکلف دا ډیر تکلف ته اسیزان له پروغ سر باندې پټي لګول دي لکه مؤنث ضمیر مذکر تراجه کې به بګی دا خبره کې او تعصف هم د تعصف ویل کیږي خلاف ظاهر باندې شی حمل ولې د سکه ظاهر چې څنګه دی غشانو کا کنه برحل غیر قادح دا غو دلیل کې قدح نرا ولی عیب نرا ولی فی التمسک دا غو دلیل کې او دلیل بالکل ټیک دی تاسو پوه شئ برحل د بنظم بحثو او په دې درو قاعده باندې اختتام ته ورسېدلو اوله قاعده پکې سوا کله چې تسرین وا چې داري منتسبان هو د بارشي یو او منتسبان هو د بار جوړېدلو او اسمو او منتسبان هو د بار جوړېدلو نو منتسبان هو د بار بمبي متعلق د بار بمبي یو دویم بکې دا ویلی وا کچره منتسبان هو د بار نه جوړېدل نو متعلق د بار بوي دسی وکنه او دریم به دا ویلی و چې کله صفاتو تسریم نو صفاتو نو به پکې دا کیسې کړې وي منتسبان هو د بار به جوړو خیالم دې اور سره کې احتمال لچام وي د حالم وي او شی مران کو کنه به اوري درې قاعده کمی اوله دا چې کله تمیز تسرین و د منتسبان هو د بارا صحیح شو او سمو منتسبان هو د بارم جوړیږي متعلق د بارم او واورب سي او دویم صورت چې سره متعلق د بار جوړیږي بس سره منتسبان هو د بار نه جوړیږي سره متعلق د بار به وي بس یو قاعده شو او دویم قاعده دا و چې کله صفاتو نبی به د چا د بار جوړو منتسبان هو د بار ځکه هغه مذکور دی موصوف بشي او صحیح شو او دریم قاعده فاعل تمیز په خپل عمل مقدم کیږي کنه دا اوس ویلا سبب ان شاء الله به خلاصه کې پوره وضاحت سره وایو